قاضي شریح دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې قاضي و. تابعي دی خو ډېر نیک سړی دی او قابل سړی دی او بیا د حضرت علي رضی الله عنه زمانه کې هم قاضي و. یعنې تابعي دی، صحابه شته دا نه چې نشته. د عمر صاحب زمانه کې ډېر صحابه و. د حضرت علي صاحب زمانه کې هم د دنیا صحابه او د صحابه مرتبه د تابعینو نه ډېر اوچته چې دا ټول تابعین هم راغونډ او دا ټول صالحان هم راغونډ د صحابه د خپې دوړې ته نه رسېږي. الوی خلک لیکن زمانو صحابه شته او علي رضی الله عنه شریح قاضي کړی دی. دې نه اندازه ولګوېده د علم او د تقوا. نو د شریح چې کله واده وکړ او د واده په لومبۍ شپه دې کور ته راننوت، ښځه یې کټ کې ناسته ده او دی راننوت، نو د سلام واچه. ګوره قانون دا دی چې راننوځې نو سلام واچه، السلام علیکم ورحمت الله. دا به نه وي چې ښځه دې په ما سلام واچوي، نه کور ته چې ته ننوځې ته سلام اچوه. که ښځه وي که بچي دې وي، ډېر خلک دی چې ښځې نه تمه کوي چې ما ته دې سلام وکړي، او چې ونه کړي ښه ما ته دې سلام ونه وي. د بچو نه تمه کوي چې ما ته سلام وکړي، او چې وی نه وي نو بچو ته غوسه ما ته سلام ونه وي. چې بچي راننوځي بیا د هغې حق دی چې سلام واچوي. چې ښځه راننوځي د هغې حق دی چې سلام واچوي. چې څوک ناست یو بل پرې راشي به لومبۍ سلام واچوي. ښه ده اوس ته کور ته ننوتې، السلام علیکم ورحمت الله، سلام به اچوې. په ښځو به م اچوې، په لوڼو به م اچوې، په بچو به م اچوې، ستا حق دی. دا تمه به نه کوې چې بچي راته وایي چې بابا سلام علیکم. نه، ته چې ننوځې حق ستا دی. که هغوی مخکې شو ډېره ښه ده، هغوی به ډېر ثواب وشو. هغوی په ځان مه مخکې کوه، ورتلو سره السلام علیکم ورحمت الله. ګوره کور کې برکت به راشي. زه چې دا په لومبۍ شپېلې ورننوت نو ده وی السلام علیکم ورحمت الله. زمونږ په وطن کې یو رواج ده، ښځه خاوند له پښپو پرېوځي. دا په شریعت کې ګناه ده. پښپو به نه پرېوځي خاوند. ډېر خلک یې پښپو زر پرېوځي. پښپو ولې پرېوځي؟ سجده لګې، سجده خو د خدای نه ما سوا بل چا ته ګناه ده، حرامه ده، او بعضې موقعو کې شرک. نو دا پښپو پرېوتل پکې نشته. اوس هم ګورې ډېر خلک داسې انګور راشي څخر له پښپو کېږدي او خواښې او چې پرېو نه ځي نو بیا ورته غوسه وي ته ما له پښپو پرېنوځې. نه، پښپو به چا له هم نه پرېوځئ. لاس به ځمکې له نوړئ او نه به پښپو پرېوځئ چا له. دا به نه کوئ. او که خواښې دې په کور کې په مور دې په کټ کې پرته ده، خپې دې وله ښکل کړې او زور وله کې پروا نشته. تندی دې ونه ښکل که پروا نشته. کټ کې پروت مور یا پلار او انسان وله زور کوي او د محبت په بنیاد وله لاس ښکل کړي، تندی وله ښکل کړي، خپې وله ښکل کړي، هغو زور ته خو هسې هم ټیټېږي. دا رکوع نه ده. مقصد یې زور ده چې زه دې مور له چاپي کومه، نو دا ټیټېدل خو پکې شته که نه. زور چاپي راغلی ده په شریعت کې، د چاپۍ له ټیټېدل شته چې ټیټېږې مه. نو که د هغې کې خپې ونه ښکل کړې هم پروا نشته. مولانا اشرف علي تحلوي رحمت الله علیه لیکلی دی چې د مور پلار او د استاد او د نیکانو صالحینو د هغوی په دغه طریقه لاسونه هم ښکلولی شي او خپې هم وله ښکلولی شي. خو طریقې درته مه ووایي، دا نه چې هغه وناړې او ته په زور ورپرې. ډېرې خواښیانې په دې خفه کېږي ما له خپو له لار سلام درانله، ما له خپو له سلام درانله او ما له خپو له لاس راونړ. چیچلې د شریعت نه خلاف کار دی غواړم. دا خو د شریعت نه خلاف کار دی که د انګور نه ولې د شریعت نه خلاف کار غواړم؟ دا به نه کوي شریعت مطابق. نو سلام به واچي، بس ښځه به ووایي وعلیکم السلام. او که ښځه پرې ورمخکې کړه په سړي السلام علیکم ډېر ثواب به وګرځي. بهر کیف دا مې ذکر چې ډېر سړو په دې روانې راغلی ښځو سره، وایي زه په لومبۍ شپه ورغلم ما ته ښځې سلام ونه کړه او زما خپو باندې پرېنوت. دا ګنده رواج خراب، د ګناه رواج. د ګناه رواجونه مه کوه. هغې نه پس چې شریح علیه السلام یې واچو نو ښځه ورنه راپاڅېده ودرېده اکراما او تعظیما. نو دې ښځې ته وایي صبر وکړه، زه یو 2 رکعته مونځ کوم. نو پاڅېد اودس به یې کړی و، اودس کې ورغی نو په کوټه کې ودرېد نو 2 رکعته نفل یې وکړل. ګوره څومره ښکلی کار.
لومبی د 2 کسو کور روانېږي نو نفل 2 رکعته نفل یې وکړل ښه مزېدار شول. نو د 2 رکعتو نفلو نه پسې دعا وکړه. نو چې څنګه راغی او ښځې سره کټ کې کېناسته نو ښځې له یې په تندي لاس راکړه ورته وایي صبر وکړه لږ ما ته کې اجازه دي چې زه یو 2 رکعته وکړم. وی ډېره ښه خبره. نو ښځه پاڅېده نو ښځې 2 رکعته نفل وکړل اودس یې وکړل نو 2 رکعته نفل یې وکړ. زمونږ ښځې اودس ویلی شي بیا خو سرویسو بیا دې خرابېږي رنګونه خرابېږي. د رنګونو نه مخکې اودس وکړه کنه د رنګونو نه مخکې اودس وکړه چې ډولۍ ته خېږي د هغې نه مخکې 2 رکعته نفل وکړه. الله په دې نفلونو او په دې لمونځ خوشحالېږي چې الله خوشحاله کړي. نوی کور دی خدای به پکې درله خوشحالۍ پیدا کړي. نن پاڅېد اودس یې وکړ نو د اودس نه پسې 2 رکعته نفل وکړ نو خپل پالنګ ته وخته د شورح تادي راغی بیا ورسره کېناست. نو چې کېناست نو د بیا د هغه تندي له ناست وړه د ښځې او 1 منټ ښځه ورته نو دې ودرېد غلی شو چې څه ده. یو خبره درته کوم وی زه د خپل خاندان نه تا ته واده شو ستا خاندان جدا دی او زما جدا دی. ګوره د څونه هوښیاره ښځه ده. تا د خاندان کې ډېرې جینکۍ وې تا له یې درکولې خو تا زه خوښه کړم زه دې وکړم. ستا مور پلار زه خوښه کړم. زما په خاندان کې ډېر سړي وو زه یې غوښتم خو زما مور پلار هغوی خوښ نه کړل او ته یې خوښ کړې. زه د خاندان نه بار واده شوم او تم د خاندان نه بار واده دې وکړم. نو ستا د خاندان به جدا عادتونه او زما د خاندان جدا عادتونه دي. زمونږ جدا رواج ستا جدا رواج رسمونه غوره زمانه ستاسو د خاندان جدا اخلاق زما د خاندان جدا اخلاق. نو د دې نه مخکې چې موږ ته یو بل سره یو ځای کېږو نو یو عهد به کوو. هغه عهد دا چې ته ما ته ووایه چې زه ستا سره څنګه ژوند تېر کړم ته راته ووایه. خو ګوره ژوند به د رسول الله مبارک د سنتو لاندې تېروم. که ده په ما داسې شرط ایږدي چې هغه د پیغمبر د سنتو خلاف وي نو هغې باندې به زه خفه کېږم. او که ته وایې دا به خامخا کې نو لا یو بل ته یو ځای شوي نه یو ما له به طلاق راکړي زه به د نوس لاړه شم. ژوند به د پیغمبر د سنتو لاندې تېروم. دویمه خبره به پکې نه خو چې د سنتو لاندې ستا کوم ذهن وي چې هغسې ژوند د تا سره تېر کړم. تاسو ته خوښ یي ما ته به یو بل نه پخوم. ستا کومه جامه خوښ یي ما ته هغه به درله برابروم. ستا کومه کوټه خوښ یي کوم کټ دې خوښ یي هغسې به درله کوم. ستا خوښ یي چې مور پلار کره زه ځم به کوې چې نه ده نه به ځم. ستا خوښ یي چې زما په خاندان کې چا سره ملاوېږم یا ستا په خاندان کې ابه کوم چې زما نه خپۍ کسي خو دې کې به ستا منم د بل چا به نه منم. ستا خوښ یي چې د افلي روژه نیسم کوې چې مه نیسه نه به نیسم خو ما ته هغه ووایه. شورش حیران شو چې خدایه عالم زیمه خلکو ته علم زخم قاضي زیمه او د صحابو فیصلې کومه. نو شریح ته چې ښځې کومې خبرې وکړې حیران شوم چې خدای قاضي زیم د صحابو فیصلې زه کوم. علم ما له خدای راکړی دی او تا څنګه خبره چې ما ته دا خبرې کوي. شریح ورته وویل بالکل ټیک بالکل ژوند به د سنتو په دایره کې تېرو او که د سنتو نه مې یو ټکي درته بار ووایي نو تا د قسم یې چې نه به پوره کوې. هغې به زه نه خفه کېږم. بالکل وعده شوه تا سره ځم او باقي به ژوند تېرو چې زما کوم څیز خوښ یې درته به ویمه براله کې. باقي به ژوند تېرو چې کله سته روژه نیسې ما نه به تپوس کوې چې زما ضرورت او څه مسئله نو درته به ویل چې نن یې مه نیسه سبا یې ونیسه که نو نیسې به روژې او بالکل پلار کرد تیشی مور کرد تیشی په شریعت کې په سنتو کې چې ستا دل کا تا کلچا کرجې دي بالکل تیشی غم حادي به بولی شي پتا به چې په چا پابندي زه به یې راته مخکې ویم نو د سنتو نه خلاف به نه کوو. اوس دا شریح ورته وایي چې اوس به زما خبره منې کړم. دی بالکل زما خبره دا ده چې زما کور ته به زما د اجازت نه بغیر بل څوک نه بریځ. بالکل ما ته وویل زما خبره به منې او نو ستا دا دامونه خو ستا دي خو دا زما دي ما سره ستا سره زما امانت کېږده و احسنت فرجها ستا مخ ستا دی خو دا تا سره زما اوس امانت دی دا نه دی اوسه
دا زما دی تا سره امانت دی ستا دامونه خو دي ستا تا پورې دي خو دا تا سره زما امانت دی دا به زما دپاره استعمالوي ما نه بغیر به بل چا دپاره نه استعمالوي د یو بل چې اسلامي شرطونه پوره کړل شریح وایي زما د قسم په خدای وي وایي داسې خوشګواره شپه مې تېره کړه چې په جز کې به یې داسې شپه چاته نه وه تېره کړې او د هغې نه پس ژوند خشته شروع دی زما د شریعت مطابق خدمت کوي او د هغې چې کوم حقوق دي په ما د خدای د طرف نه هغه وله زه پوره کوم زه تعذیب خو د ښځې په ژوند کې ما ته دا ډیمانډ نه دی کړی چې ما له دا شی راوړ چې زه به ستا تلم وګورې شریح ګوره ښځه دې ته وایي په ځاله خو روان شوې پام کوه ګورې درنه ناجیز فیصله ونیسي پام کوه د چا لوی سړي په سفارش دوکه نه شي پام کوه په لالچ دوکه نه شي موږ به سپوره روټۍ خورو خو چې د قیامت په ورځ پیاله ستا په سټ را نه پرېږدي شي کوم قاضي چې د بې انصافه فیصله کوي بې انصافه فیصله کوي قیامت په ورځ به د مرۍ نه د ستر طرف نه حلالېږي او جوړېږي حلالېږي او جوړېږي حلالېږي او جوړېږي پام کوه چې ګوره دا چند در سره ونه شي دا مه وایه چې د ښځې له پیسې ګټم که ته رشوت والې نو ماله باندې زه نه دا ډیمانډ نه کوم زه نه غواړم زما شنېدلې جامې خوښې دي او بار کوه او هغه وصیت ورته کوي کوم وصیت چې امام ابو حنیفه امام ابو یوسف ته کړی امام ابو یوسف راغی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته وایي چې زه خو قاضي شوم ما ته نصیحت وکړه او د څه وایي هغه نصیحت یې ورته وکړه کوم چې رسول الله مبارک فرمایلی دی وی لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله وی ابو یوسف به وایي خلک وایي قاضي ته دا نصیحت وکړه چې رشوت مانه په سفارش غلطه فیصله مه کوه په وخت کوه خو چې غصې فیصله مه کوه د چا ظلم چا سره مه کوه نه امام ابو حنیفه ته پته وه چې ابو یوسف کې به دا نیکي وي وایي بچې چې قضا ته کښېنې د خدای ذکر کوه هر وخت الله یادوه نو قاضي شریح ته خپله څه ښځې به هر سهار وي شریح لاړې د وې ښځې لاړمه السلام علیکم وعلیکم سلام خو ګورې خیال کوه بغیر د ذکر نه وخت تېر نه کړې خدای یادوه د موده پس ورکړې یو ښځه راغلې وړې دروازې وډمونه وایي زه داخلېدی شم شریح ورته وایي راځه چې دننه شوه او کېناسته نو ښځې نه یې تپوس وکړو وایي دا ښځه څوک ده ولې بیبي ته وایي وایي دا زما مور د مور نوم ولافاس ده راغلی کېناسته نو دا مور یې شریح ته څه وایي وایي قاضي صاحب یو تپوس درنه کوو وایه وی لور دې څنګه ومونته زما لور دې څنګه ومونته زما د لور سره یې جوړ څنګه دی قاضي ورته وایي جنت مې ومونته وی لور د جنت دی جنت وی بچې وی خاوند دې څنګه ومونته تا د خاوند سره جوړ څنګه تېرېږي وی مورې که خدای په آخرت کې جنت را نه کړي دا ډېر دی داسې ژوند دی دا بس ژوند چې را ننوځې او ښځې ته کنځل بل کار دیني راتلو سره ښځې ته کنځل او کینګولي کې ماته او مالګه لږه زیاته ده نو هغه دی له پولې او ستلې سپورې او رټل د ښځو پلار کنه ده پرون نابره نه ترسه کینه دا ظلم به ولې کوي هفته کې هر دې د ښځې که پیار کړی دي رفتې او ښځې لرې وي بالفرض او هفته کې نه شي دوه هفتې پرځي نو بیا یو دوه شپې کوي میاشت کې دې سیر دی په سلام اصلات بیا دې لږې زیاتې شپې کوي هېڅ پروا نشته دا دې د پلار بول ستا خپلې لور ته نه ګورې چې ستا لور یو ځای کې واده شي او خاوند دې تا ته نه راپرېږدي ستا په دلګۍ کې به نه کوي او دا ښځې نه پکار چې د خاوند خیال وساتي خاوند ستړی ستومانه د ګوډ چارې نه راغی او خولۍ پرې روانې او ګډ چې پرېوته راشننګ بفترنګ به بودې ورته و پکې ورته چالو کا لږ فلاس وله چاپي زور وکړه ډوډۍ وله زر راوړه چې دله پخه کړم یو پیاله چای نن سبا د زبیدار خلک چای خوښوي زر ولې یو پیاله چای پخه کړه او ورته کښېنه زړه ونه وګټه دې ته زړه ګټل ویلې کېږي او چې ستړی ستومانه راشي او جالي بینچې کښېني او کټ کې کښېني او ښه ستړی وي او تا ته وایي یو پیاله چای زه منه من ځان ستړی کړي ډالۍ چای شاوې دی بادې کړې او ګورې عالمانو ته مې یو خبره کوم یو سړي عالمه ښځه وکړه یې څنګه یې وکړه هغه عالمه ورته څه وایي او ته وایي زه خو ستا ښځه یم او وایي جرمه ګورې شریعت مطابق تېره وایي ډېره ښه ده
بالکل ته معلومې زه معلوم یم خاوند هم ولاړ او ښځه معلومه ده شریعت مطابق به تېرو وایي ښه نو شریعت کې به ما د ځان له کور راکړې بالکل دیوال به راته وی لکه ستا وروڼه دي له وروڼو سره زما خو شریعت کې ستر پکار وی بالکل به راته ووایم وی ستا د خوښې د ښځې د مور او پلار خدمت هم ګورې په ما نشته دا به نه وایي چې زما د مور ستا خدمت به کوم ته مور او پلار خدمت په ما نه ته چې سبا وایي چې د مور جامې مې وي پلار جامې مې وي او پلار له مې چاپي کو او مور له مې چاپي کو دا خدمت ګورې په شریعت کې په ما نشته ما له ځان له کوټو ځان بالکل دا د حق دی نور څه وی بس وی دغه مې حق دی وی ښه نو اوس یو خبره بله هم وغواړم دا ستا حق خو زه به یې پوره کوم خو ګورې زما حق به ته هم پوره کړې وی تابعدار وی په شریعت کې دوه ښځې ګیر دي زه به دویمه ښځه چې هغه زما د مور او پلار خدمت وکړي ته به په شریعت کې تا د ځان له کور ځان له کوټه دیوال درته وایم بالکل ډوډۍ هر څه به درله راځي جامه هم درله راځي خو شریعت کې زما حق دی چې دویمه ښځه به کوم څلور راله جیز دي څلور او انصاف به کوم بالکل انصاف به کوم تا سره او چې د ښځې کوم انصاف وي زما د مور پلار خدمت په پکار دی نو هغې له به زه داسې ښځه وکړم چې د هغې خدمت وکړي جامې ولې ووینځي او زما مور له زور وکړي چاپي وکړي د هغوی خدمت وکړي نو زه به هغې دپاره بله وکړم په شریعت کې څم او زه هم یاره وی بس پرېږده مه پرېږده وی ما دیوال همدغسې څه یو ښځې ته خو چې وایي چې ښځې ته چې وایي چې دویمه ښځه باندې کوم چې بیا ته خو د زونومې خبر کنه ته خو باچا یې خدای بخښلې ته هغې پوه شوې چې دویمه کور وای توبه زه په دغه کې ریاض کې زما هلته تللی یم یو کسان ناست وو عربو یو ملګري و هغه راغونډ کړی او زه هم بوتلی یم زه هم ناست وم نو هغه سره وو پنځه عربو د هغوی ډېر ښه مېلمستې یا مېلمستیا یې ماله کړې وه نو هغه یو ما نه تپوس وکړه هغو ته زما صفت وکړي چې دغسې دا عالم دی او دا نو ما ته وایي چې شیخ څو ښځې دي وی یوه یوې ته هغوی واحده وایي یوه ما وی واحده لکه منه یوه ښځه داسې تعجب یې وکړ ما ویل وکړه یوه واحده یو بل وی واحد یوه یعنې خبرې نه خندا جوړه کړه مې ویل لکه څه کفر مې کړی دی نه څنګه یوه ښځه څنګه د یوې ښځې اول خو پولټي واه خدایه پاکه وی زما څلور دی هغه یو وی ابل وی زما درې دي او څلورمه فوم ابل وی زما څلور دي ابل وی زما څلور دي ابل څه وی وی د پلار مې درې ښځې دي د پلار مې درې میندې مې دي وی اوس مې له څلورمه وکړه وی هغوی چې مه کوه دا درې ډېرې دي مې چې نه زما هم سر و تال هم څلور کومه وی زمونږ خو یوه ښځنۍ څلورې مې مونږ خو چې دوه ښځې وکړي کم سړی نو شپه به په درمپایه کوي نه به بار خېږي او نه به لاندې دلته دوه ښځې کولی شي د ښځې د لاس جون ځان له تباه کې دوه ښځې به څنګه کوي شریعت زموږ خلک خلافه سر کې روان یو که نه دویمه ښځه باندې ولې ښځه خفه کېږي ولې ځکه انصاف نشته شریعت کې څلور جیز دي دا نه چې څلور جیز لري بالکل څلور جیز دي خو موږ خلک بیا انصاف نشو کولی یا ظلم کوي چې یو ښځې له معمولي غوندې خفګان دا چې په خبرې سره ډېری او دا د سپی غوندې جز ډېری دې وجې نه ښځه خفه کېږي په دویمه ښځه نه انصاف بیا ډېر ګران کار دی چې انصاف یو انسان کې پیدا شي نو په دویمه ښځه بیا بنده خفه کېږي یعنې دویم جیز دي درېیم او څلور ابلو دا پکې جاست ویلي وو ویل چې یاره عجیبه دا ده چې په اسلام کې یو سړي له دا څلورو ښځو اجازت دی نو یوې ښځې دا څلورو مړونو اجازه پورې نشته دا نه وی او دا نه وی دا ماډرن ښځې چې ورته وایي دا فیشنیبل ښځې دا بربنډې ښځې دا عورت مارچ والا ښځې دا خبرې وی کې سړي له څلورو ښځو اختیار دی نو ښځې له څلورو مړونو اختیار ویشته پوه نه ما وی ګوره چې سړی څلور ښځې وکړي تاسو ته هم ویم او بچی ته پیدا شي د دې بچي مور او پلار پالنې کوي لکه څلور ښځې دي یو یې خاوند دی نو مور یې معلومه ده چې دی مور ده او دغه یو پلار دی د هغه بلې بچی وشو پلار یې مور یې معلومه ده چې دا دی مور ده پلار یې معلوم دی پلار یې د ټولو یو دی د هغه درېیمې ښځې بچی مو شو مور یې معلومه ده پلار یې معلوم دی د هغه څلورمې بچی وشو مور یې معلومه ده پلار یې معلوم دی مور نه به میراث وړي معلوم دغه یې مور ده او که پلار یې مړ شو د پلار نه به میراث وړي پلار یې معلوم دی ټولونه یې معلوم دي ماماګان یې معلوم دي هر څه یې معلوم دي نسب یې معلوم دی نسب د پلار نه د مور نه نه چې دا د بې پلار دی دا سید دی زم سید شوم دا یوسف خیل دی زم یوسف خیل شوم
دا پلان کې خیل دی، زم پلان کې خیل شوم. ولې پلار یې معلوم دی. خو ما وی که یو ښځه د څلورو سړو په نکاح کې وه او بچی یو شو نو پلار به یې څوک وي؟ مور پیدا ده چې د چا نه پیدا شو، پلار یې څوک دی؟ ځکه دا خو د څلورو مړونو ښځه ده، پلار یې څوک دی؟ دې سره خو څلور واړه سړي بېلو شوي دي که نه، نو پلار یې څوک شو؟ مور خو یې معلومه ده پلار یې څوک شو. میراث به د چا نه وړي، نسب به د چا نه وي. دوی به څه وایي چې زما پلار کم یو دی، یو بوی د ما نه پیدا دی، بل بوی نه زما دی، بل بوی زما دی، بل بوی زما دی. پلار یې څوک شو؟ دا ووایه ما ته اوس راشه جواب، پلار یې څوک شو؟ بله پکې دا څه وایي؟ وایي سړو له د طلاق اختیار شته، نو ښځو له هم د طلاق اختیار دی میلو شي ګو. دوی طلاق ورکوي، ښځه ولې نه ورکوي؟ برابري کې بنیاد ولې نشته؟ ما برابري خدای نه ده پیدا کړې تا له، نو ته څنګه غواړې؟ تا بعضې حقونه د سړي نه زیات دي، د ښځې بعضې حقونه برابري دا نه چې ښځه کمه ده، د ښځې حق د یو سړو نه په بعضې موقعو زیات دی. څنګه؟ د ښځې مهر شته او د سړي نشته، تا نو په زیات تر کوي مهر. ښځه خاوند چې ښځه کوي مهر به ورکوي، تا باندې ګټه نشته چې ته خاوند نه کار وکړې، ښځه به یې دله خاوند به یې دله ګټي وروړي به دله، دا ستا زیات حق شو، دا ستا زیات دی. لیکن خدای برابرۍ نه دی راوستی، ته جدا صنف یې، هغه جدا صنف دی. چې کوم کار کولی چې ستا پلار هم هغه نشي کولی، هغه چې کوم خدمت کولی چې ته هغسې نشي کولی، چې کوم پیټې وړي چې ته هغسې پیټې نشي وړی، هغه چې کوم کار طریقه کار کولی شي هغسې ښځه نشي کولی. برابري بنیاد په بعضې حقوقو کې دی، په ټولو کې نه دی. اوس مهر ستا سره سړي نشته، کار په تا نشته او په سړي شته، ګټي به یې هغه او تا له به یې راوړي. د طلاق اختیار ښځې له ورکړه. رسول الله مبارک وي ناقص دین هم ناقص دی او عقل هم ناقص دی. نو چې ته ښځه خو ژر نه بوډی کېږي، سړی خو ژر بوډا شي. نو که لږ غوندې خاوند دې بوډا شو، ټک ټوک یې جوړ کړي، بیا به درسه ځه ما طلاق کړی، دی به څه کوي؟ جومات کې مال رالیږي، ټک ټوک وتی، طالبان دې سبق ویلیسي، اگه تبلیغ له بس یا دې لګي سي روزي دې لګي که نه، او چلې لګي او تفوس وکړي هلکه چله خو دې پورې کور ته به کوي، کور ته څنګه لاړ شو؟ ولې ښځې طلاق کړی یم. دا بل غږ یو سړي ناش بیمار یم، زخم دی راباندې، وی په کوم دی؟ وی هل د ویلو نه دی او ځای د اولو نه دی، هل د ویلو نه ځای د اولو نه دی. نو حاصل د خبرې دا دی چې بیا به څه کوې؟ او ښځې له او که ته وایې خاوند ښځه ظلم کوي نو خاوند طلاق ورکوي، نو که خاوند ظلم کوي نو ښځه به څه کوي؟ ښځې اختیار شته که نه، عدالت ته دې لاړه شي خلع دې دا شو ده طلاق اختیار، قاضي له لاړه شه ووایه چې دا ښځه ما له خاوند ما له خپل حق نه راکړي، ووایه چې دا خاوند زما چې کوم حقوق دی ما له نه راکړي، حقوق نه یې جامه نه راکوي، ډوډۍ نه راکوي، ډاکټر له مې نه بوځي، نور چې کوم حقونه دی هغه مې نه پوره کوي، لاس رانه کاندل کوي. ووایه قاضي به تحقیق وکړي که واقعي د ښځې خبره رښتیا وه، سړي ته یې ورکړه طلاق، که سړی نه ورکوي قاضي له دې اختیار شته چې تفریق راوړي چې ځه بل خاوند کوه، عدت خپس کولی شي بل خاوند. خلع ورسره وکړه چې یاره ته مې نه یې خوښه، تیار وکړه ما پرېږده بس ما جدا کړه. زمارونو خبره به دې پورې کوله چې دا دواړو طرفونو نه حقونه او دواړو سره به ښکلې مزېدار به ژوند تېر او یوازې ښکلې والې نه دي، ګورې ښځې هم کم عقلي دي. ما نه یو ښځه یو ځل لاله وي ما له د دې خاوند نه جدا کېږم، ما یې د زړه سره سوپم ولې جدا کېږي؟ خیر چې تلا 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 بیا راووته مې چل پکې څه دی ډوډۍ اخیستلې مې دې نه تپوس وکړه د ما نه دې ته څه تکلیف، ما ورې چې د ډب ورکړې د پلار یې قدر کوم، د مور یې قدر د مانې خبره، د مور یې قدر کوم، د رونه یې قدر کومه، ډاکټر لی بوځم جامه راوړمه، اخر دې نه تپوس وکړه د دې ښځې نه مرګ څه چل دی؟ ما هغې نه تپوس وکړه یاره مولوي صاحب وایي بس ما پرېږده وه بس خو ما لسې طلاق واله، ما هر څه ورته پرېږدم خو ما ته جدا کړه. یا خدای پاک ما خو پوهېږه که نه په څه بنیاده؟ وایي بس مولوي صاحب څه درته ومه کړه مې بل سړی دې خوښ دی، قسم په خدای که مې بل خوښي یا به مې څوک کوي بل څوک یا به مې نه کوي، دې خو بله ښځه وکړي خو ما دې جدا کړه. نو ما وی آخر وجه سره وی داړه ورځئ، وی خدایه پاکه نو ستا د داړه ورسره څه هلکه مې ګزاره کوه نو زارې دې ګټې ګټې دي بس له ښځې مخکې په نه مه غځوه، نو دا چېرې به دې جج صاحب پخوا زمونږ دلته یو ګورنر و فضل حق صاحب نوم یې دا خبره د کولو نه ده خو ویله مې راله فضل حق صاحب دلته ګورنر و د هغه پلار دلته جج و په 400 کې
یقین وکړه ما ته ښه مضبوط ثقه سړي ویلي دي. مضبوط یعنې ښه ثقه سړی هم موږ د خدایدو بقیجي صاحب و، هغه راته په خپله حاجي صاحب هم و، باباجي سره به زمونږ کېناسته علم به مو سره کتابونه به هم وې. هغه یو ښځه لاړه او زه هم په عدالت کې یم او د فضیحت پلار دلته کې جج و ګورنر، هغه ته یې دعوه کړه ما د خاوند نه خلاصه کړه. ولې خلاصه کړه؟ څه چل دی؟ خاوند یې تپوس ته وکړه څه نقصان مو سره کړی؟ څه چل مې کړی دی؟ ډوډۍ جامه وایي نه بس په هر څه دی پوره دی خو ما دې جدا کړه. څه چل دی ولې دې جدا کړم؟ ما ته اوس ووایه که نه زه به څه لیکم چې په څه وجه طلاق. هغه وایي بل څوک دې خوښ دی نو زه به ته ته طلاق ورکړه بل وکړه. زه ټیک ده وایي نه قسم دې کوم بل څوک خوښ. وایي د بیدې معافي دا خبره مې خولې لغله چې اوس یې بندول هم نه شم او کول هم نه شم. وایي څه چل دی؟ وایي دې تیزونه اچوي. دې ښځې سره څه کوي؟ دې ښځې سره څه کوي؟ تیزونه اچوي څه کوي او سره؟ بعض انسان بیماري وي. دا مونږ ته پته ده ډېر خلک مونږ نه تپوس کوي چې ما نه هوا روانه ده او زمونږ کتابونو کې هم راځي چې کوم سړي د هغه نه هوا روانې دي به مونږ سره څه کوي؟ هر وخت له به اودس کوي. نه هوا چې روانې نه هغې سره بعضې وخت یوازې موځي. همغه چې هوا ته نه ګورې سوره طوفان ته چې تېز شي له شپېتې بوټي کې نه وایي سوره طوفان. نو خبره مې وروڼو دې پورې کوله چې اوس درته دې متعلق یو خبره کوم. د دې متعلق دا یو ابو غرزه ورته وایي. ابو غرزه یو ډېر لوی سړی دی. هغه عبدالله ابن ارقم صحابي ځان سره بوته وی راځه چې څنګه یې بوته کور ته دی ابو غرزه وی راځه زما دوست دی او ما سره کور ته لاړ شه. نو چې لاړه نو دا ابو غرزه د خپلې بیبي ته وایي ما ته دا خبره رسېدلې ده رښتیا وایه ما ته دا خبره رسېدلې ده چې ته زما متعلق بدره دوی ستا د نیم خوښم ستا د خدای په ذات قسمي دا صحابي مې راوستلی عبدالله ابن ارقم دا صحابي د ته نسکي وایه ما ته ستا د په هغه ذات قسمي چې ته پیدا کړې چې زما د خوښ یم او که نه. او بس چې دا خبره وکړه نو دا عبدالله ابن ارقم ورته وایي ای لکه دا خبرې څه لپاره کوې؟ ته ته څه پته ده چې ته بیا دا ښځه ستا نه دې ته نه خوښه او تا سره بغض کوي؟ څه وجه ده؟ وایي د دې خبرې ما ته رارسي. ښځې خو خبرې کوي که نه سرغوړې دا مصیبت خو شته ښځې ته چې وایي دا خبره مه کوه کوي یې او بیا واخلي وایي توبه او باس چې پیاله چیرې پخه کړه او دا تپوس یې وکړه چې انګور دې څنګه ده څنګه را سره بس کتاب د حدیث نه شروع کړو په یې ختم. داسې ده که داسې ده بس اوس په کور راغله او باچقه کړه او پلار کې بدره ده. نو وایي ما ته د دې ښځې خبرې را رسېږي د دې زه نه خوښ. نو تا ته وایم ستا مخکې دې تپوس کومه ای وایه ښځې په هغه زر چې ستا قسم یې چې تا او کائنات یې پیدا کړي دي چې تا زه دې خوښ یم او که نه؟ وی قسم دې راکوي وی نه مې خوښ بلکل مې نه خوښ. وی قسم دې راکړي رښتیا مې ته نه مې خوښ. نو وی بیا وی بچې نه مې خوښ طلاق راکړه. وی خدایه بس ده وله ورکو خو د عبدالله ابن ارقم ته لږ صبر وکړه. امیرالمؤمنین لیدل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا هم صحابي دی رشته. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه له راغله چې راغلل امیرالمؤمنین دا چل شوی یا د خدای بنده تا ولې دا خبرې کوې؟ د ښځې بغض دی او که څه دی تی په څه خیاناتو پېښ شوي نه چې څه مطالبه یې چې کله پوره کوي که نه اصله پوره کوي. نو دا قسم دې ولې ورکړو؟ وی خلکو راته وایي چې دې درپسې خبرې کوي دا ښځه درپسې و دې نه یې نو ما ځکه دا چلو وی ورشه ښځه یې راوړه. ښځه چې یې وله څنګه راوسته ام کلثوم نو ورته وایي چې تا دا خاوند خوښ دی که نه دی خوښ؟ یا امیرالمؤمنین زه څه نشم وی نه تا اوس ده ته وی ده قسم راکړه ما له ده څه خدمت نه دی کړی ما ده له څه جامه نه ده پوره کړې ما له ده کومه خبره نه ده پوره کړې ده ما له ولې قسم راکړه. نو وی تا ورته ولې وی چې زما نه یې خوښه او زما له سره بغض دی؟ وی ما د خدای په نوم قسم راکړه. نو بس ما رښتیا ووایي. او حضرت عمر صاحب ورته څه وایي؟ وی که د خدای په نوم یې قسم درکړی دی نو اوم به دې ورته دروغ ویلي چې خوښ مې دی. وی امیرالمؤمنین خوښ مې نه دی رښتیا ویم درته. ولې یې نه دی خوښ؟ وی ښکلی نه دی. دا خبره بعضې ښځه نه خوښه ښکلي نه د خاوند نه خوښه بعضې سړی ښکلي نه د ښځې نه خوښه. حضرت عمر صاحب ورته څه وایي؟
ژوند تېرول یوازې په ښکلا نه دی. ښکلا خو عارضي شی دی. سړی ښکلي وي چې بوډا شي مخ یې چې پر غافونه یې وځي. ښځه ډېره ښکلې وي او ښایسته وي خو چې بوډا شي جورابه مخ ته جوړ سو چیچل جورابه لکه باټینګل چې زوړ شي او چې پړ شي دغه شی ته جوړ شي. ښایسته ښکلې ښځه په ځوانۍ کې داسې وي چې مدېدارې چې بوډۍ شي لاړې زه ښکلا خو عارضي شی دی. غافونه خو عارضي شی دی. کله وي کله به نه. رنګ خو عارضي شی دی. اخلاق او دین وینا امیرالمؤمنین اخلاق او دین خو ډېر مدېدار دی ډېر ښه دی. او چې اخلاق او دین یې ښه دي نو یوازې د ژوند د تېرولو رنګ دی. ام کلثوم یې توبه توبه معافي غواړم زه نه غواړم طلاق. نو ډېر خلک وایي دا دی چې نو مې بس هغه سړي ته مې لکه دلته راغونه دی وباسو خبره قاضي کو نور کېده دا اوس خبره زبارو. حضرت ابو سلمه دا د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه زوی دی. دی وایي چې د عبدالله ابن ابي بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه زوی دی عبدالله. د هغه نکاح کې یو جینۍ وه. د هغه جینۍ نوم عاتکه و. او عاتکه څوک ده؟ د زید ابن عمرو ابن نوفل صحابي لور ده. زید ابن عمرو ابن نوفل رضی الله عنه هغه صحابي دی چې عشره مبشره کې دی چې رسول الله مبارک په صحابو کې د جنتیانو کوم شارټ لیست جوړ کړی دی. شارټ لیست د 10 کسانو په ټولو صحابو کې په 1,40,000 کې 10 کسه ایستلي چې دا جنتیان 3 صحابه جنتیان دي. د ټولو متعلق رضی الله عنهم د ډېرو متعلق راغلي خو دا 10 پکې د اوچتې مرتبې د دې نومونه په یو مجلس کې هلشتي چې دا جنتیان ای کې زید ابن عمرو ابن نوفل صحابي دی. نو دا عاتکه د هغه لور ده. واده په چا ده؟ واه واه د حضرت ابوبکر بزوي عبدالله ابن ابي بکر. محبت یې څومره دی ماشاءالله. داسې محبت په دنیا کې د چا نو لکه د دې دواړو چې یو بل سره په سفر به ته عاتکې ته به وځو او زه هم درسره تفکر کې به وه ورسره به یو ځای ټول یو ځای یو شان ژوند ښکلې د مینې ژوند دومره د مینې ژوند چې عربو به څلور ښځې کولې. دې عاتکې د خپل زوی ته د خپل خاوند ته ویې د حضرت ابوبکر صدیق د زوی ته عبدالله ته وی عبدالله یو خبره درته کوم وی که زه مړه شم ما نه پس به بله ښځه نه کوې. دې ورته څه وایي وی که زه مړ شم ته نو ما نه پس بل خاوند نه کوې. د ده دومره خوښه وه چې پخوا به وینځې خلکو ساتلې هغې سره به یو ځایوالی وینځه به یې نه ساتله چې عاتکه خفه نه شي. دومره مینه ده. په دې فیصله وشوه عبدالله د ابوبکر زوی د ما خاوند ده ما نه پس به بله ښځه نه کوې که زه مړه شم. وی بلکل واده ده. عاتکې که زه مخکې مړ شم ته به د ما نه پس د خاوند نه کوې چې جنت کې موته دوه په دوی بل څوک راسره نه وي. عاتکې داسې وکړه وی بلکل واده ده. وی ښه یو قیمتي باغ مې درپسې لیکم ډېر قیمتي باغ و. هغې راوانېسته او دې ښځې له یې ورکړه او دې پسې ولیکه وی که زه مخکې مړ شم ته بل خاوند نه کوې ژوند به دې څنګه وي. نو دا باغ دې خپلې به خپله ګزاره کوې دومره ښه. او د دې دونه خوښ و که نه یو څو اشعار یې ویلي دي. یو څو اشعار د دې خاوند په حق کې وی آلیت لا تنفک عینی سخینة آلیت لا تنفک عینی سخینة عليك ولا ينفك جلدي قبرا متى الدهر ما غنت حمامة إيكتا وما ترد الليل الصباح المنورة. زبانه دته کوم ویزه قسم خورم تا ښځه وایي دې خاوند ته آلیت لا تنفک عینی سخینه عليك ولا ينفك الجلد غبره چې زما سترګې که ته مړ شوې که نه نو زما سترګې به دا ګرمې اوښکې بندې نه کړي دغه اوښکې ګرمې او که ته مړ شوې نو زما وجود او زما سر به د تیلو نه پاک نه شي. زه به نه لامبم. دا خو جوادي وکړو بیا لامبي که زه به لامبم نه چې زما سر ټول عمر به بري. زه به لامبم نه خوشحالي به نه کوم چې زما وجود ټول عمر د خاورو نه ډکي. که ته مړ شوې زما سترګې به ګرمې اوښکې به یې او که چېرته ته خڼ شوې زما وجود به د تیلو ډکي زما سر به بري. زه به غسل نه کوم یعنې بل خاوند به نه کوم. وآلیت لا تنفک عینی سخینة عليك ولا ينفك جلدي غبرا مدى الدهر ما غنت حمامة إيكتا وما ترد الليل الصباح المنورة. وی تر کمې پورې به د ما سترګې ګرمې اوښکې به یې
او تر کومې پورې به زما وجود تر کومې پورې به زما وجود خیرن پیرني لمبم بنا وی تر زمانې ته ختمېدو پورې او تر څو چې وی کمتر په ځنګل کې اوازونه کوي هغې پورې د کمترو اواز نه ختمېږي چې یو وي بله وي او تر څو پورې چې شپې پسې سبا راخېږي او سبا شپه پې ختمېږي تر څو چې د ځنګل کمترې اوازونه کوي تر څو چې سبا راخېږي او هغه د شپې تیاره ختموي تر هغې پورې به زه تا پسې ګرمې کوف کې به یوم او زه به وجود هغه د دوړو نه نه پاک کوم لمبم من. لیکن عجیبه دا وه چې خاوند عبدالله ابن ابي بکر د طایف په غزا کې زخمی شو. چې زخمی شو بیا خدای جوړ کړ چې جوړ شو د رسول الله مبارک د وفات نه 4 ورځې پس وفات شو. د مینې ژوند ختم چې د بستا نه پس بل خاوند نه کو او ما نه باغ راکړی په دې ولې که د خاوند نه پس بل واده وکړم او زه د هغه بل خاوند په نکاح کې مړه شم نو جنت کې به بیا زه د دې خاوند سره یم هغه سره به نه او ما خدا د خدای نه غوښتې ده چې زما جون به د بل خاوند عبدالله د ابوبکر زوی سره په جنت وی جنرال چې عمر وغوښتل ډېر یو جنرال حضرت عمر داسې کار وکړه یو عالم سره مشوره وکړه اتکې یو عالم سره مشوره وکړه نو د حضرت علي رضی الله عنه د پلار ډېر دوست و ډېر قریبي دوست و خلک اوس هم وایي د علي او د ابوبکر روان او فلان کې او فلان کې د ابوبکر د زوی عبدالله او د حضرت علي د قریبي اړانه وه دوستانه دین اندازه لګوه چې د اتکه لاړه د هغه خاوند دغه دوست حضرت علي رضی الله عنه له هغه سره مشوره وکړه وی علي څه چل وکړو وی وکړه خاوند ښځه له بغیر خاوند نه ژوند ګران دی وی ما سره خاوند سره چې واده کړې ده وی خدای پاک به دله بدې کې خیر واچوي شریعت کې منع نه ده دا واده ټیکته نه شوې وکړه خاوند او د عمر غوندې خاوند درته میلاویږي امیرالمؤمنین وکړه خاوند وی ما نه چې هغه باز راکړی وی اباد به د هغه خاوند وارثانو ته وقف کا اگر چې ستا دی ورع او تقوا دا ده پرهیزګاري چې د خاوند زو خاوند وارثانو ته د باغ وقف کا نکاح وکړه نو بس مجبوره شوه هغه ورته مسله وی ژوند به یوازې تېری څه به کې حضرت عمر رضی الله عنه سره نکاح وکړه حضرت عمر ولیمه وکړه د واده نه پس چې ولیمه یې وکړه هسې کم ناسته ده د پردې نه پورې غاړه لکه پرده به داسې وه چې د مخ او د وجود پرده به وه ولیمه ناسته وه حضرت عمر هم دی صحابه هم دي حضرت علي هم دی نو په چغو چغو په جوان شو ډېر زیات یې وجه حضرت عمر ته علي ویې ورته وی علي غمونه مه تازه کوه په زخمونو اوبه ماچوه مهرباني وکړه په خندا کې دا خوش طبیعتي وه نو عتیقه ورته څه وایي وی حضرت عمر داسې خاوند دی داسې خاوند چې داسې خاوند زما ته چې خدای کم راکړه نو دا ماله جنت دی حضرت عمر عدل انصاف والا د پیغمبر ملګری د کې ډېر صفتونه او د ده په دې واده زه ډېره زیاته خوشحاله یم او زه به داسې ژوند د عمر سره تېرومه کوم ژوند چې ما له ده نه مخکې د عبدالله ابن ابي بکر سره تېر کړی دی هغه نوجوان و دی لږ په عمر کې زیات دی خو د هغه نه به سره ښکلی ژوند تېر کړو ښکلی ژوند به تېرو خو چې کومه مینه ما له زوړ خاوند عبدالله راکړې د ابوبکر زوی هغه ما له نه دی راکولی شي او نه یې بل څوک راکړي مینه یو ځان له شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم والد محترم او بیبی آمینه مینه مثالي ویول په مثالي ویله د واده نه څو ورځې پس عبدالله لاړ په سفر د ښارونو چې تجارتي سفر باندې به خلک تلل په تجارتي سفر د واده نه یو څو ورځې پس د عبدالله لاړ په تجارتي سفر باندې حضرت آمینه د رسول الله مبارک مور ټوله شپه په ویښه تېره کړې د خاوند خطر سبا ځي په تجارت به ځم یا سر یې دا به څنګه چلي ته په زمانه کې ښځې بس تجارتي قافلې ده او مخکې نه مو پریوان سیټ کړی دی څه به کوو ژوند د قانون دی شپه مو په ویښه دواړو تېره کړو دواړو په ویښه په مینه تېره کړه ښه سهار به ځې چې سهار شو عبدالله لږ صبر وکړه حافظه ذکر عبدالله به بیا کور ته رانه ایا مینې ته اخوامده لږ دلته ما ته ودرېږه درته لږ وګورم ما له به راځې خامخا چې زما سره به چې په تا مې مونبې سترګې ولګي داسې مینه مثالي محبت چې کله القافله جو جرستان دې اورېد آمینې پورې په منډه به ما له راځې
جامو ته به نه ګورې چې جامې پاکې ځان ته به نه ګورې ما د خیره راخچه نه او ما د به رامنډه وې چې د تا ته وګورم امینې زما ژوند به څنګه تېرېږي عبدالله دا ورته وایي زما ژوند به څنګه تا نه بغیر تېرېږي واه واه خو چې کله قافله لاړه دا ورته په لاره کې ولاړل ورور مې هغه د قافله کې راغی تره مې راغی بچې مې راغی خلکو قافلې له منډې کړې هغې خو ما ته ویلي وو چې ما نه به چې راسره رامنډه وې دا مو نشته دي اوس یې سامان نه پوی وکړی وي دا د خاوند صاحبانو جامې دي په مدینه کې دفن کړې مثالي مینه دې ته وایي محبت اصلا مې د په خدای جومات کې راځم بعضې زنانه موږ د فتوې له راشي او د فتوې تپوس وکړي نو یو زنانه مخکې ما خو خیر پرده کې برقه کې وي الحمدلله زه ښځو سره نه ملاوي چېرې کې چې کوم مهر شوی په کوم وعده شوې ده په کوم مهر بس ټیک دا خبره خلاصو نه اوس به پلار نه جدا کېږي قسم په خدای به روز یو هلک راغی ډېر ښه شته هلک طالب دی طالب او پلار رانه مور پلار رانه ښځه کېدم وایي چې دلته به له کوره دی او ډېر فاصله ده د هغوی د پلار او د مور او د دوی او ما سره به اوسېږي زما مور پلار چاته پرېږدي زما د مور پلار خدمت ته څوک کوي وایي بس ستا په ښځه زموږ په لور ستا د مور پلار خدمت نشته دلته به رانه کېدو نه رافرېږي راسه زما ورور دواړو طرف خیر ورته زنانه ورته ویم چې د خپلو خاوندانو قیاس ساتي به چې د کور نه یو ځل ووتې نو بس دا خاوند پلار ستا پلار دی د دې خاوند دا مور ده واښې ستا مور ده د هغې رونه ستا رونه دي د هغې خویندې ستا خویندې دي ټولې ژوند ډېره ومزېدار سخته ځان له ورکړه او په مرضه د پلار په بور مه کښېنه قسم په خدای د سلو روپو خاوند دا زما واورئ زنانو ته ویم د سلو روپو خاوند د سلو روپو خاوند د 1 کروړ ضرور نه بهتر دی دا رونه خویندې نه ساتي هغو تر څو یې ساتي خو چې کله یې ښځه وشي او کله یې بچي وشي بیا په خویندو څوک څه کوي هغو خور نه ساتي بیا به په پردو کوڅو کې ګرځئ بیا به څه کوې نو مارو دا نه پکار خاوند یې ظلم نه کوي د خپلو ښځو سره چې دا مجبوره کړي او دا د پلار کره داغست ظلم به نه کوي او طلاق دې نه ورکوي او ښځه دې ظلم نه کوي خیر د خاوند خدمت دې کوي د شریعت او د سنتو مطابق ژوند تېر شي دا مزېدار خوشګوار ژوند یا به 10 ورځې ژوند دی یا به 20 ورځې ژوند دی یا به میاشت کښېږدي د انسان یا به کال کښېږدي دغه د دنیا څه ژوند دی څومره ستړي د څونه وپاتې دا په تکلیف تېرول نه دي پکار دا په خوشحالۍ تېرول پکار